الحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دیر صاحب قدر معزز علماء اکرام مفتیان عظام او د علاقې ډېرو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو وروڼو، زه اول خپل عذر پیش کوم چې زه لیټ شوم، خو هغې وجه دا وه مولانا محمد علي صاحب چې دا زما ډېر تعریف کو نو دا دې راګې روزه کې کولو دی قاري وقاص صاحب دې ته ډېر مخکې ما دپاره د ټایم ویلي دې نه هېر شو. نو زما پرون د باجوړه واغه د دیر اطرافو کې او بټخیلې توتکان اطرافو کې ټیمونه شپې زه 1 بجه واپس راغلم. نو سهار ما چراټ کې ټیم ورکړو، چراټ پسې 12 بجې ما ورمړو کې ټیم ورکړو، 3 بجې په بو کې و، مازدیګر نه بعد بیا خټ کلي کې و، ماسخوتن صوابی کې و. ما د پرون نه بل ورځ حضرت ټلیفون وکړو، ما مولانا محمد علي صاحب ته وایي چې تاسو ما نه دا ټیم نه دی اغوستی. خیر بهرحال مزه چراټ ته سهار وختي لاړم، لړه وه ډېره زیاته، خو ځان مې ورسولو. هلته د هغې هغه مدرسې پروګرام چې وشو زه ورمړو ته لاړم. ما وایي زه دلته مردان ته به راشم، مردان نه به په بو ته لاړ شم. ورمړو واله ته ما عذر وکړو، په دې طریقه باندې ما دلته ځان راورسولو. لیکن عزیزانو ډېر زیات حیران شوم، قاري وقاص صاحب ته مې کتل چې په یو حجره کې ملګرو دې له ځای ورکړی دی او په هغه ځای کې دې ماشومان رابولي او هغه ماشومانو ته قرآن کریم وایي. یقینا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې په کوم انداز باندې خورولو قرآن کریم حقیقت کې هغه انداز ما ته ښکاره شو. دا علماء کرام تشریف فرما دي، موږ او تاسو ټول د دې د خپو خوري یو. یقین وکړئ تاسو د دې دومره حالاتو باوجود د مادي دور باوجود ټول کفر اسلام مقابله کې را یوځای شوی دی. هغې باوجود د علماء کرامو ته وګوره په کومو حالاتو کې په کوم انداز باندې ماشومان دي د قرآن کریم درسونه ورته کوي. ما قاري صاحب نه واورېدل د دې دلته کې په کور کې هم د بناتو درس دی هغه چالو دی، دې ځای کې ماشومانو تفسیر سره هم دې ځای کې په حفظ هم په ناظره باندې قرآن کریم وویلو. یقین وکړئ موږ ته رایاد شي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بعثت وشو نو زینو دار ارقم کې امام الانبیا د صحابو مدرسه جوړه کړې وه. بیا خاتم الانبیا چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو په مسجد نبوي کې د صوفې په چبوتره باندې مدرسه جوړه کړې وه. د هغې طلبا به موږي تږي و، خوراک دپاره بس نه میلاوېدل، روټۍ به نه میلاوېده، سکاک له بس نه میلاوېدل. دې حده پورې حضرت ابو هريره رضی الله عنه هغه فرمایي چې زموږ باندې به دومره لوږه ولګېده چې موږ به په دې خېټه باندې درد راتلو. نو وایي دا خېټه به هم په ګټه باندې کېښوده او ګټه به په ځمکه باندې پرته وه. نو وایي چې موږ به داسې خېټې له زور ورکړو نو د خېټې سرمن او د ملا سرمن به یو ځای شو، هغه درد به په دې باندې ختمېدو. ابو هريره رضی الله عنه وایي یو ځل زه ډېر زیات وږی وم، وایي ډېرې ورځې مې خوراک نه و کړی، په ځمکه پړ مخې پروت یم، په هغه لاره کې کېناستم. دا د پیغمبر د مدرسې طالب علم دی، امام الانبیا نه قرآن او حدیث د کوي. هغه وایي په لاره کې پروت وم، په هغه لاره کې کېناستم به کومه چې به ابوبکر راځي. وایي ابوبکر په لاره را روان و، ما ورمنډه کړه، ما ورته دا نه وی چې زه وږی یم، د روټۍ ضرورت دی. وایي ما ابوبکر ته وی چې ما ته د فلانکۍ مسلې تپوس درنه کوم، ما ته جواب راکړه. ابوبکر صدیق وایي خد و خال ته چې مو کتل هغه باندې دومره لوږه راغلې وه، هغه هم څو ورځې روټۍ نه وه خوړلې. ما چې د هغه مخ ته وکتل نو ما وی چې د خو هم ډېرې ورځې خوراک سکاک نه دی کړی، د ده پنغري کې مور نه دی بل شوی. وایي بیا ناست وم په انتظار باندې فاروق اعظم راغی. هغه فاروق اعظم رضی الله عنه کوم ته چې د عرش نه سلام راځي، جبریل امین امام الانبیا دربار ته راغی. خاتم الانبیا ورته وایي جبریل ما ته د عمر لږ تعریفونه وکړه. حضرت جبریل امین ورته وایي یا رسول الله د عمر تعریفونه که کومه د نوح علیه السلام زندگی به تېره شي. د نوح علیه السلام زندگی کومه وه؟ قرآن د هغې تذکره کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. 1000 سال جبریل وایي زه به تعریف کوم، د عمر تعریف به نه ختمیږي. دا هم د پیغمبر د مدرسې طالب علم دی. عمر وایي په لاره تېرېدو، ابو هريره وایي ما د هغه مخ ته وکتل، هغه هم څو ورځې خوراک نه و کړی. وایي بیا زه وږی ناست وم، خاتم الانبیا راغی، امام الانبیا راغی، هغه پیغمبر راغی، فرشتې ورته لاس په نامه ولاړې دي، هغه پیغمبر راغی، الله ورته سلامونه را
مړیږي هغه پیغمبر راغې الله په قران نازل کړي دی هغه پیغمبر راغې چې داغه د زلف او الله قسم خوړلې دی چې واللیل اذا سجا هغه پیغمبر راغې چې داغه په مخ الله قسم خوړلې دی چې والضحى قسم می دی وستا په دې پړکیدون کې مخ باندې واللیل اذا سجا قسم می دی وستا په دې تور زلف باندې هغه پیغمبر راغې چې الله ورته فرمایي رفعنا لك ذکرک قران کریم داغه تذکرہ کړي دا زما محبوبا ستا ذکر زبار بار اوچتو ماغه پیغمبر راغې چې الله ورته بیا ایها المزمل سره خطاب کوي الله بیا ایها المدثر بهترین کلام سره الله خطاب کوي یا ایها الرسول سره الله خطاب کوي یا ایها النبی سره الله خطاب کوي رب کریم د محمد رسول الله شان او عظمت په عجیب انداز بیانوي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اغا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائی و امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس راغ ما د پیغمبر چهره اقدس ته قتل اغا پیغمبر چې نورانیت په غالب او اغا پیغمبر چې د غشان او عظمت په اسمان کې بیانېږي و دا اغا پیغمبر د خد او خال نه معلوم کړ چې غم خوراک سکاک نو کړي د لوګي حالت کې را روان دي و ځان سر روان کړم ما ته وی چې ابو هريره راځه د پیغمبر محتمم دی ابو هريره د هغه مدرسې طالب علم دی ابو هريره زی روان کړم یو حجره کې خپل کور کې تپوس کړو بل کور کې تپوس کړو ټولو کې خوراک نو وي په دې کې یو سړی راغی هغه په هدیه کې امام الانبیاء لوي په یو غټ لوخي کې داسې پیر وړل وای ما خاتم الانبیاء ما ته وکتل هغه په ته وکتل وای زړه خوشاله شم ما وی چې زنن خوراک ملاو شو وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو ابو هريره لاړشه زمونږ په مدرسه کې کم طلبه دي ټولو کې دي ټول راوغړه وای ما وی چې په دغه په خو صرف ابو هريره ستانه کې چې طالبان ټول راوغړم ستاته و به کې سم ملاوش ابو هريره وای ما ټول راوغتل امام الانبیاء مال کندول راکړو وی چې یو لور کوي ما به یو لاغه کندول ورکول او غو تسکل وای چې بیا مې قتل غو پوره ټول طلبه او د مدرسې د محمد رسول الله د مدرسې طلبه او غو په وسکل وای اخر کې ما ته امام الانبیاء فرمایل چې ابو هريره ته وسوس کا وای ما سکل وای بیا راته وی چې نور اوس کا وای ما خزان موړ کړ راته وی چې نور اوس کا پیغمبر براته بار بار وی چې نور اوس کا وای ما ورته اخر کې وی چې یا رسول الله قسم مې دې پر رب د کعبه وی دومره مې وسکل چې د یو ګډ ځای زما په بدن کې پاتې نشو وای بیا غینه بعد خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم اخري کندول کې کم پاتیو امام الانبیاء محتمم د مدرسې شیخ د مدرسې مدرس د مدرسې معلم د مدرسې د الله پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء رئیس الاتقیاء احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري په وسکل د پیغمبر مدرسه
مدرسه وا هغه مدرسې سلسله راتله کله ابوبکر باندې ودرېږي کله عمر ته راځي کله عثمان کله علي المرتضی کله حضرت معاویه کله انس کله عبد الله بن عباس کله عبد الله بن مسعود کله عبد الله بن عمر هغه سلسله راځي کله عبد الله بن مبارک تر رسی سفیان بن عینه تر رسی سفیان ثوری تر رسی دا سره روانه ده سلسله راتله ابو قلابه تر ورسېدا هغه سلسله را روانه و امام اعظم ابو حنیفه ته امام بخاری ته امام شافعی ته امام احمد بن حنبل ته امام مالک تر روانه ده امام ترمذی باندې سلسله را روانه ده راځي شاه ولی الله تر ورسېدا شاه عبد العزيز تر ورسېدا شاه عبد الغنی تر ورسېدا شاه اسحاق تر ورسېدا قاسم نانوتوی تر ورسېدا هغه سلسله راتلا نن ستا په دې ځای کې ماغه سلسله ولاړه نه ده نن هغه بچی دي د قران وای سوګي په ترجمه وای سوګي په ناظره وای سوګي په حفظ باندې وای د دې ملنګانو د کاوش ته وګوره د دې ملنګانو برکت ته وګوره مونږ کور کې پراته یو خوب کوو زمونږ بچی راشي دا استادان ورته وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مجھے ذرا یہ بتاؤ جب تیرے بیٹے کی زبان پہ رب کریم کی طرف سے ام الکتاب سورۃ الفاتحہ شروع ہو اور اس کی زبان پہ فاتحہ کی آیتیں وہ آیتیں پڑھ رہا ہو تلاوت ہو رہی ہو اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہو رہی ہو سورۃ التوحید کی تلاوت ہو رہی ہو سورۃ الفلق سورۃ الناس کی تلاوت ہو رہی ہو میرا رب تو ہر طرف سے دیکھ رہا ہے میرا پروردگار ضرور فرشتوں کی مجلس میں ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں جو لوگ ابھی میری زمین پہ میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں میرے پیغمبر پہ نازل کردہ قرآن کو دنیا میں پھیلانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں میرے فرشتوں لکھو ذرا میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی ضرور بھی انشاءاللہ نن زما استادانه است برایگا نسی نن تاسو دا راجم کېدل برایگا نسی یقینو کې زه خو نن سبا ډیر پر امید یم زموږ نوجوان طبقه کې الله دین داسې راوچت کړی دی موږ به چې کوم یونیورسټو کالجون نه مایوسي وه زموږ به د کوم بازار نه مایوسي وه نن مایوسي نشته نن الحمدلله ما دې ځای دا نږدې دلته یو افسر و ما ورته خبره وکړه ما ورته ویل زه یو ګستاخ خو دې بازار ته ولېږه مولیانو خوا ته مه لېږه کالج والا خوا ته مه لېږه کالج والا دې معلوم کړي دي غاښونه دې ورله کتلي دي یو یې درله ځای ته رسولی دی مې دا یونیورسٹی والے ته ملېګا مدرسو والے مرا لېګا دی بازار ته ولېګا یو عام دکاندار مخې ته ودروا هغه زما د پیغمبر ګستاخی خو دیو کی لک ساعت بعد تماشا کو قسم دې چې ټوټي ټوټي بدر لکړي نن په دې قوم کې الله جذبه راوچته کړي دا نن دې قوم کې د قران محبت موجود دی نن دې قوم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان او عظمت د قوم په دې ذهنونو کې پروت دی نن زمونږ د وطن بچي الحمدلله دا د ختم نبوت صفائی جوړ شوی دی دا د خپل پیغمبر د ناموس د چوکیدار حلف دې ټولو اوچت کړی دی نن دې مدرسې ته ګوره مدرسه کې کم ماشوم تیاریږي الحمدلله دا د پیغمبر څوکیدار دی دغه د ناموس د تحفظ څوکیدار دی نن زمونږ د قوم بچي الحمدلله دام تیاریږي او ستاسو هغه مینه ورسره ده ستاسو محبت ورسره دی که ستاسو الفت او ستاسو مدد نه وي نن به دا مدارس داسې نه چلیدل نن دا ستاسو په مدد او ستاسو په الفت او ستاسو په دې منډو ترړو باندې الله تاسو له بانه ګوري د جنت هغه بانی درله ګوري هغه د جنت بانه الله تاسو ته جوړ کړه نن الحمدلله ستا په محله کې نن د قران دا صدا اوچتېدا لږ ساعت مخکې قاری ثاقب صاحب تلاوت کولو دا صدا اوچتېدا دا زما رب اوري او زما رب ضرور فیصله کړي چې دا ناس څومره دي زما رب ویلي دي ټولو له مې جنت ورکړو جهنم مې په حرام کړو عزیزانو زیات تفصیل کې نظم وخت هم ډېر کوتاه دی ماسپښین د مونځ ټایم هم دی ما خپل عذر مخکې پیش کړو لیکن عزیزانو دومره ویل غواړم چې دا مدرسې کامیابي کو د دې علماو قدر وکړو مدرسو ته د درون نظر باندې وګورو بچي مدرسو ته راولېږو په خپل راشو مدرسو کې زده کړه وکړو انشاءالله تعالی د قیامت په ورځ به زمونږ کامیابي وي انشاءالله په قبر کې به زمونږ کامیابي وي حدیث کې راځي قبر کې به یو مؤمن داسې په قبر کې به پروت یو مسلمان به قبر کې پروت عذاب په دې طرف نه د اور حمله راځي بل طرف نه برازي چاپیر نه په اور حمله کوي په دې کې یو سړی راشي چې خسته شکل به وي هغه به چاپیر نه غور شړی دی به نه بچ کی اخر کې چې غور او شړی دی به ته پوسو کې ته سو کې جما دومره مدد کې هغه به ورته وي زستاغه قران کم سره چې تا دنیا کې محبت ساتلو ابل الله مالنن جسم راکړو زنن تا د عذاب نه بچ کوم عزیزانو ګورئ قرآن ډېر لوی کتاب دی ګورئ نور کتابونه دنیا کې ختم شو قرآن کریم قسم دی قبر کې هم دی قرآن چې دی په حشر کې هم دی قرآن په جنت کې هم دی او چې دلته هم ورسره محبت وساتو جنت کې به کومه مزه کوي چې محمد رسول الله تلاوت کوي موږ ورته ناست یو
بیا باخر کې الله تلاوت کوي مونږ به ورته ناسیو چې د کم کتاب تلاوت محمد رسول الله چالو کی داغي بشان څنګه چې بیا الله چالو کی شان به څنګه خو کدل ته محبت یل ته بمی ان شاء الله زما صرف تاسو نه او تاسو کوم دی علما سره محبت ساتل ضروری دي کنه وای ټول راته وای څوک څوک وای چې ساتو به ور سره غل ګلاس اوچت کې ساتي به ور سره د مدرسې سره محبت ساتي ان شاء الله بچي او خپل او مدرسو ته راتک کوي کنه ان شاء الله د علماء په قدر کوي ان شاء الله الله دې مونږ ته د دین وارثان د مصلی وارثان الله مونږ ته جمدي ساتي چې زمونږ ایمان د دې په وجمانه بچوي الله دې دا ختمونه تاسو ته مبارک کړي د ټولو علماء ته د الله درجات عالیه نصیب کړي او الله دې زمونږ تاسو د ټولو دا سعی په خپل در کې قبول کړي الله نه سوال وکړي چې الله تاسو دا ناس ته په خپل در کې قبول کړي یو ک بچي دې کلوې دې ک ځوان دې ک بوډا دې ک زنانا ک نارینا چې کم کم ځای کې ناس دي الله دا आवाज ورته رسیږي الله داغي د قدمونو لاندې چې کوم ازمکه د الله په روز حشر باندې دا د دې د پاره گواه وګرځوا الله په کوم زيونو ناس دي د غزيونو په روز حشر دې د پاره گواه وګرځوا دې د پاره دا گواه وګرځوا کوم ملګری د مدرسې سره مدد کوي الله غیل لوی اجر ورکا تجمل کا کاسه وای چې وفات شوی دی هغه ته دعا وکړي د دې ډېر ملګرتیا به کوله دعا ورته کوي چې الله غریق رحمت کی الله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي نو چې کوم مشران کشران همزول وفات شوی دي ټول ته دعا وکړي زمونږ تاسو مشران اوس په قبرونو کې پراتی زمونږ د دعا په انتظار به دعا ورته کوي چې الله ټول ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي کم بیماران الله دې ورته شفاء کامله ورکړي څومره خلک راغلي دي رب کریم دې تاسو ټول له جنت کې اعلی مقام سره زما درکړي الله د ټولو حاجات د غیب نه الله خپل اسباب ورله مهیا کا حاجتونه ټول له پورا کا الله ضرورت ټول له پورا کا رزق حلال کې ورله برکت واچو الله دې مدرسې په زمکه کې برکت واچو الله دې تخکولے زای نصیب کا چې پکې د محمد رسول الله باندې نازل قران چې دې اوازونه باغی کې اوچتيږي صداګانې بلنديږي چې زای ور کړې هغه تم دعا وکړي چې الله ورله لوی لوی اجرونه ورکړي دي علما او ته دعا وکړي الله ورله درجه بلنديږي الله د دې سعی په خپل در کې قبول کړي الله اخلاص او تقوا ټول ته نصیب کړي پروردگار دا ختمونه تاسو ټول مبارک کړي کوم ماشومان او لوی چې ختمونه کړي الله په کورونو انوارات وره الله په خپلوان او رشتہ دارو انوارات وره په دې انوارات وره د قران کریم انوارات الله په ټولو خلکو باندې وره په دې علاقه وره وطن عزیز پاکستان کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا قانون راولي د امام الانبیاء دشمنان په خپل تور تباہ او برباد کې صحابه او دشمنان په خپل تور تباہ او برباد کې الله مونږ ټول ته اخر وخت کې دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله